رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: أخياركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام محترم مسلمانان ورونه، چونکه زه یو ادنا قسم کې طالب علم او د خبرې زیات سلیقم نه لرم، خو چونکه د استاد محترم حکم او بیا الامر فوق الادب د هغې په تقاضا باندې ستاسو مخکې یو څو خبرې عرض کوم. ستاسو مخکې ما د قرآن مجید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر د آیات تلاوت کړه. علامہ سیوطی رحمه الله فرمایي د دې آیات دلان دي: ولقد يسرنا القرآن للحفظ فهل من حافظ. دا قرآن موږ د حفظ کول د پاره آسان کړی دی. سوچته حفظ کول والا دیږي موږ تاسو ته ترغیب د قرآن په حفظ باندې، او حضور علیه الصلاۃ والسلام د حافظ مستقل فضیلتونه بیان کړي چې حافظ و سفارش کوي. دیو جنا موږ تاسو خپل اولاد حافظ وګرځو. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين. الله تعالی دې کلام مجید په برکت باندې ډیر قومونه اوچته د حسب نسب اعتبار سره، رنگ او رنگت اعتبار سره، مال او جایداد اعتبار سره، په دنیا او د دنیا په خلقو کې په معاشره کې پریوته خلق کو چې کله قران سینې سره ولګي او قران یاد کی، معاشره دا قدر کی او غته د قدر په نگاه باندې ګوري. چې موږ تاسو په خپل قران زده کو، داغي تلاوت کو، خپل اولاد باندې داغي مستقل تلاوت کو، داغي یاد دهانی او داغي ترغیب او داغي تربیت کو. ځکه قران دا زموږ تاسو د لپاره راهنما دی، دا زموږ تاسو د لپاره کامیابی ده. په دې کې زموږ تاسو د ژوندۍ ټول راهنما اصول پراته دي. دویم نمبر علامہ سیوطی رحمه الله دی آیات لاندې لیکي: ولقد يسرنا القرآن للاتعاظ فهل من متعظ. دا قرآن موږ ته نصیحت لپاره آسان کړی دی. څوک نصیحت اغوستون کې ردی نشته چې د قرآن نصیحت والی، قرآن مستقل نصیحت کې انسان ته چې انسان ته یو معمولی چیز نه تعالی له قدر او منزلت درکړی دی. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دومره ستا فضایل دي، تعالی له یو چت شان درکړی دی. ته خپل قدر او منزلت پیژنه. د دنیا د معمولی دوکې او د دنیا د معمولی سیس پسې ته خپل هغه اوچت عزت مزایله کوه، مختمه او مزان چې کوم دی خارګري کوه. تعالی الله صلاحیت درکړی دی، تعالی الله قوت درکړی دی، تعالی الله استعداد درکړی دی، او دا ټول کائنات ستاسو لپاره الله مسخر کړی دی. ته دې کائنات هغه رزیل اشیاء، الدنيا ملعونه وملعون ما فيها. دا دنیا په ټوله ملعونه د الله د رحمت نه لري نه. یو څه چې استثناء دی حدیث کې شته. لہذا د دې ملعون سیس پسې خپل استعداد، خپل قوت، خپل صلاحیت، خپل فکری استعداد، خپل مالی استعداد، خپل جمالی استعداد دا مزه کو په دې باندې راشد قرآن د نصیحت واخلي. علمیه دا موږ تاسو خپل ټول ځان ته سوچو، خپل زندگی ته سوچو چې موږ تاسو یو اسلامي معاشره کې پاتې کیږو. خصوصا زمونږ علاقه دا په دیندارۍ باندې یادېږي چې زمونږ تاسو سوچ، زمونږ تاسو صلاحیتونه، زمونږ تاسو قوتونه د سحر نواله تر ماښام پورې، د ماښام نواله تر سحر پورې په کوم سیز باندې ځای کیږي. حال دا دی چې هر انسان دا سوچ په مازو کې وسلې دی چې زماوا د دنیا په باره کې څه کیږي، پیسې به څنګه زیاتېږي، عزت به څنګه زیاتېږي، بینک بیلنس به څنګه زیاتېږي، معاشره کې به روب داب څنګه سیوا کیږي، او زما په معاشره کې یو اوچت انسان د دنیا په اعتبار سره څنګه جوړېږم. بس
پلار سره د بچی فکر دی لا ماشوم دی چې د بس کېږي د په نوکری څنګه ملاويږي د به آینده د مالیت په اعتبار سره سیږي سبق جوړيږي سبق کېږي دا ور سره فکر نشته چې زما بس کېږي سبا کې ورته رواني عالمیه دادا مور سره لا بچي په غیر کې د په خوني خړپوسيږي د دې بچي مور سره دا فکر دی چې رشتہ به چې تکي جهیز کې ول سامان څنګه ورکوما سبا کېږي د دنیا په اعتبار سره د مور سره د خپل ځان غم نشته چې سبا ز قبر تروانه مرسل وکي او د دې د پاسه موږ تاسو خپل ټول په ټول استعداد هغه په خپل نفس پرسته باندې ځای کو چې موږ تاسو خپل ټول په ټول خواهشات پسې شو دا خواهش څنګه پوره شي دا خواهش څنګه پوره شي دا خواهش څنګه پوره شي دا زما د ګاډي خواهش دی دا زما د کور خواهش دی دا زما د بنگلې خواهش دی دا زما د مال خواهش دی دا زما د بلانکی شي خواهش دی دا زما د بلانکی یورپی ملکونو او داغه د نشنلټي خواهش دی دا څنګه پوره کیږي دا څنګه پوره کیږي حالانکه قرآن مستقیم نازل دی چې ته د خپل فکر ته د خپل قوت ته د خپل استعداد د پدې سره باندې مصرف کو مخرج کو مزه کو تراشه ستا چې کوم مقصد او منتها او منجا او مقواده هغه طرف تراشه خپل د قوتونو او صلاحیتونو په هغه باندې خرج قرآن موږ تاسو ته مستقل نصیحت کوي دیو جنا زما محترم موږ تاسو د قرآن د نصیحت وایو د قرآن په موږ تاسو باندې مستقل حکم دي باقي کې د قرآن تلاوت کول دا یو مستقل حق ته موږ تاسو باندې د قرآن کال دیر شکال راشي موږ تاسو قرآن روانو د تلاوت نه پروژه کې روانو ختم پورا نه کو دیو جنا د قرآن تلاوت سلو دا د قرآن موږ تاسو باندې حق ته او قرآن چې څنګه د انسان سفارش کی او زوردار شفیع دی او د شفاعت قبول دی مبتخ کې شانتي کدي ستا خلاف حجت کی بیا بستا د بچاو لار کوي تو قرآن دا مطالبه کوي چې دغه د دنیا هر یو سیس او هر ځای کې په هر معاملې کې اعلی سوچ ساتو او زما په باره کې د سر د تلاوت د پاره مخنو د استقبال د پاره مخنو د لیبات داتا دې د استقبال د پاره د سر دومره وخنو د ټیکول د پاره وسر وخنو هغه ځای کې وزمون د استاد د بچاو لار بیا کوي دیو جنا موږ تاسو د غفلت ته خوب نه او د معاشره کې دنیاوي هوا چې کوم چلے دلې دا د خواهش ته پوره کولو د مال د زیاتولو او د نورو سيزونو د حاصلولو د دې خوب نه موږ تاسو را پاسو قران سره موږ تاسو کېو اهل قران سره موږ تاسو کېو علماء سره وابسته شو د علماء د خپل ژوندۍ په اړه کې مستقل هغه سره کینو ته پوښتنه وکړو روانګي زموږ استاد قبر طرف ته دا کدا زموږ استاد د قران خلاف حجت جوړ شي بیا زموږ استاد هیڅ ته بچاو ځای نشته هیڅ ته بچاو لار نشته چې څوکي اوسم کوي تاسو خلک اوسم شته یقیني معلوم دي چې هغه اوسم دی رمضان کې 15 نوالی 20 سپاره پورې تلاوت اوسم کوي او نارینه او نوجوانان نه یادو ما زنانه یادو د خپل کور کار کولو سره سره مستقل کارو کوي اوسم شته داسې خلک پنځل سنوالي شل سپاره حافظانه غیر حافظه یادو مونږه حافظان د تناسب مجلس کې بل ماشاءالله حافظان هم دغه تلاوت مشکل نه چي کوي خو چې څوک خپل استعداد خپل قوتونه او صلاحیتونه خپل سوچونه او فکرونه راواخلي اوسم موږ تاسو لپاره کامیابی ټول لارې کولاوي دی وجنه قران سره موږ تاسو وابسته شو قران راواخلو قران والو سره کیو او خپل ژوندۍ چې څومره پاتې د هیڅ پته نه لګي دا مو پر شاته ټوله ډکه ده او شاته پته نشته چې زموږ څوک تذکره وکي وکنه ابل رس پولیسي وی یو خپل کسر کلیوال سره ملاو شو ویډیو زیاتې چړل ما دې تاسو کو چې ولی یاره ډیر وخت په بهر تیر کو واپس چراله ما اوس را د بلار قبر یې د چوس قبر چته په دې باندې وځاړل نو سوا ما چې بیا د بلار قبر یاد دي نو بلار بہت اسوي یادي او هغه پسې ودی اعمال سوره باقي دیو جنا د خپل ځان په اړه کې فکر مون شو خپل ژوندۍ په خپل باندې راغې د پاره کوم فکر رمضان دی الله دعاګانې قبلې د رحمتونو او برکتونو میاشت په دې کې موږ الله ته وژاړو الله سره رسول الله دې په دې سو خبرو